اوس خو د غریبانو ښځې چې وګورم زه به تر دې پورې شونډې سرې کړي هسې روانې په دې بالا ماڼۍ سړک باندې دا د باګړو دله ورپسې روان یې ده د غریبانو غریبان چرته دي خماړه پټي د سرمایدار واده چې یوه ورځ په هوټل کې روټۍ وي او بس کیسه خلاصه شي د غریبانو واده چې یوه میاشت مخکې ښځو دبلي ایښي دی وله نن ترور نکریزې راوړی او دی وله نن مامي راوړی او دبلی دی او ډولکی دی او سرناګان دی او دا د ډمې زامن دی ورته ګډېږي صاحبت ستاسو خدای هلاک که چې هلاک شي تاسو خدای هلاک تاسو وایي چې سختی ده ګرانی ده بیروزګاری ده تاسو بیروزګاری محسوس کوله نو دا کارونه بم کوله بیروزګار قوم خو د شپې خوب نه ورځي او د ورځې در په در او خاورې په سر ګرځي بیروزګار قوم خدا سي بیروزګار قوم په پردو جنجونو کې ډمانو ته ګډيږي بیروزګار قوم او بیروزګار قوم بچی ټوله ورځ بلیټونه کوي د بیروزګار قوم بچی ټوله ورځ ویډیو گیمونه کوي د بیروزګار قوم بچی د شپې په میوزیک سنټرو کې بلو پرنټونه ګوري هیڅ بیروزګاری نشته نواز شریف ته وایم چې خیر خیریت ته خدای دې نورم مټ په بری کا چې د دې خلکو نه ښځې والي ښځې د اوس قوم لم چېرته خدای هلکه خرې له خدای اس میړه ورکوي خرې له اس میړه میلاویږي خرې له میړه خر میلاویږي دا خره قوم دی هم خره به پې راځي خدای دې داسې بېروزګاره کړي چې په نوړی پسې سل ګزه ټوپونه ووایي بېروزګاره قوم بچي چې هغه د شپې ټلویزیون او وی سی آر په اوږه کړي او کور ته یې وړي او په مور باندې دا پردي سړي ګوري بېروزګاره قوم دې ته وایي غریبي دې ته وایي هېڅ غریبي نشته خیر خیریت دی امن و امان دی روټۍ ډېره ده جامې ډېرې دي هر څه ډېر ګیله ونه کوي او نه شکایت وکړي خدای نه باغي قوم یې ان شاء الله العظیم دا الله د قهر انتظار کوئ چې داسې ګړچ درکړي لکه بله ورځ چې مصر له ورکو قاهرې غوندې ښار له 20 سکنډه یو ګړچ په زلزله ورکو 3000 خلک یې د بلډینګونو لاندې کړه تر اوسه پورې لا مړي نه دي رئیس د دغه ګړچ انتظار کوئ چې په چا کوټې راکېنئ په چا لنټرې راکېنئ او په چا په سړک روان یو بلډینګونه پرې راوغورځوئ د دې قهر انتظار کوئ تاسو خو د خپل ډمتوب او کنجرتوب نه منې کېږئ نه د ارامتوب نه منې کېږئ نه ښځې او نه سړي منې کېږئ نه تماشې به د ځان وکړئ انشاءالله د بني اسرائیلو چل به در باندې کېږي که آخر کې هم خپېمانه شوئ چې توبه وباسو نو فاقتلوا انفسکم خپلو کې به یو بل مړه کوي دا عذاب به در باندې راځي
نو دی وجنه ما در تارزو کو چې دا قوم ټیکېدو تصور نشتا بالکل نه. خاص کر د دې ملک دا نوجوان طبقه چې کومه ده دا خود دومره باغی شوه، دومره باغی شوه چې پناه په خدای. او څوک چې دی پسې ګرځي او رای راسته راولي هغې له به خدای اجر خامخا ورکوي د دې خبرې. لیکن نن تا د دین په لباده کې هغه خلقو پسې خلق ډرامې. عزیزانو یو لاره ده دې وخت کې، یو لاره دا نور ټول ملک ګوره گپ شو، دروغ او بېایمان او منافقت شو. ستا د ملک سیاست چې دی هغه یو گپ شو. بالکل جګړه په ملک کې صرف دې دپاره ده چې ته کوش او ټټو مال راکړه. یو ډله ده دې وخت کې چې د هغې د وجې زما په خیال چې آسماني عذاب رکاو دی، خاص کر صوبه سرحد کې د هغې کار ډېر زیات شوی دی چې هغه دا تبلیغي جماعت والا دا یو ډله ده. نور د ځمکې په سر ټول نظامونه چې دي دا ټول ګپ دی او د خېټې جنگ دی او د اقتدار جنگ دی. واحده ډله دا ده چې د 1,40,000 پیغمبرانو لارې رانیولې ده او کوشش دا کوي چې دا سړی د دوزخ نه بچ. نو عزیزانو خدای دې وخت درته پیدا کی او وخت دې خدای در کی چې اوزګار وخت درته ملاوېدو دغه ډلې سره جوړوي. ما د دغه بزرګانو بیانونه ما اوریدلی دي او د دوی عمل مې لیدلی دی او دوی سره نږدې م پاتې شوی یم چې دې وخت کې دین په دغه ډله کې دی. په دې منبر د یو 35-36 کالو الک بیان شوی په دې منبر هغه ځای کې زه ورته ناست عامې اوس هم په دې ډله لیکلی دی. یو خبره وکړه په تقریر کې ما ته به د هغه په خبرو کې اشتباه شوه. زه د 500 کالو ملا یم، 500 کال. دا الله مهرباني ده داسې شی نه دی چې ما نه اورېدلی دی او نه ما د نظر نه ګینې نه دی تیر شوی. د هغه په خبرو کې به ما ته اشتباه شوه. وی عمر فاروق چې وفات شو، چې وفات کېده نو وصیت یې وکړ چې ما چې په قبر کې ږدئ نو زما په دې مخ خاورې ومږئ. نو کور والا ورته وی چې ولې؟ وی دې دپاره چې په مخ مې خاورې مږلي او خړ مخ خدای ته ودرېږم. ګوره که چېرته رحم یې را باندې وشي. ما ته اشتباه شوه چې کور ته لاړم ومې کتل حافظ ابن کثیر دا واقعه نن 1200 کاله مخکې لیکلی. حافظ ابن کثیر حضرت عمر وی زما په مخ خاورې ومږئ. که حضرت عمر غوندې وی چې زما په مخ خاورې ومږئ نو ستاسو او زما مخ څه شی زمونږ خو چې ځنکدنې ویاله نه راولې یا جامت یې لږ لوی دی چې د قبر کې دا مخ داسې ریګمال کړی ښکاري نو چې د پیرنګي په شکل کې خدای له ورشي. حضرت عمر خو زما په مخ خاورې ومږئ چې خړ مخ خدای له ورشي او د چا چې د پیرنګي شکل جوړ کړی یا خدای له ورشي نو په هغه به سره هم کی. تاسو خیال راکړئ. نو عزیزانو عرض مې داو چې اهدنا الصراط المستقیم باندې عمل دې خلکو کړو
د اهدنا الصراط المستقیم ایمان د دې خلکو اهدنا الصراط المستقیم ایمان د ابوبکر صدیق زمون او اهدنا الصراط المستقیم ابوبکر ناسته دا سیو کته ونه تا یو مرغای ناسته و په ونه کې ناسوری ته ناسته و ډېره طبیعت کې و کله به یو وزر ګرولو کله به بل وزر ګرولو دا ورته داسې کته نو په جړا شو او وی چې کاش اے پروردگار چې زه خو دا مرغی وی سمره بیغم ناسته د دنیایم بیغمه ده و آخرتم بیغمه دی دا آخرت حساب او عذابم ورته نشتا او دنیا کې هم څه غم نشته نه د رزق طلب شته او نه د دنیا طلب شته څومره بیغمه خدای چې زه دا مرغی وی خو چې انسان نه وی چې انسان نه وی ځکه چې انسان د پاره څومره مشکلات دي نو هغه ابوبکر ته مخامخ وکړ بیا یو ګډوره وړي کاش اے پروردگار چې زه دا ګډوره وی خلق حلال کړي وی او په اوري اورید کړي وی او بیا یې خوړلې وی خو چې انسان نه وی دا د ابوبکر الفاظ نو په اهدنا الصراط المستقیم باندې خود دې خلق عمل کړي عزیزانو په اهدنا الصراط المستقیم باندې عثمان ذی النورین عمل کړي چې د پیغمبر دولونه په واده دي څومره مال او دولت چې ور سره چې په پیغمبر عاشق شو نو ټوله په قربان کو ولی و زما د محبوب د بینه تقاضا داده چې تا سره به پیسې نه اهدنا الصراط المستقیم باندې خودی خلق عمل په اهدنا الصراط المستقیم خو حضرت علی عمل کړو خدای ما ته سملار وخا سملار څه ته وایي چې د زوی او د لور واده دی ویم نو خدای ته به وایي چې خدای ما ته سمه لار وښیه د زوی واده دی چې نن چې د زوی واده سپینګیری پلارې د ټولو نه زیاته لکۍ پکې شي د هغې خنزیر لکۍ چې وګورې دا پلار خنزیرې زړه پودړه مورې چې وګورې چې په نکریزو روانه یا پوسکای چې یو قسم ګډا کوي قتل خو به می کنه ها ازړه تامبل څنګه ګډي تورې بازه پسار دې ګل دایای کنه زړه وکاکا مکوا ایزم هذا زوی واده ده قسم په خدای دې چې ما پستر ګولې دي پلارم په ګډا مالی دل دي دا د شاخه تاخه زامن خو په ګډیر ګډیږي کنه پلار مورې نکریزي مال په مخ راځي کله ز کوړه زما یا لارک خزر رواني نکریزي په سریا مورې را مخ کې شي او صاحب دبړای ورپسې مورې په ګډې اهدنا الصراط المستقیم اوس واده خو دارچا شوه پیغمبر لونه واده کړی دي صحابه او زامن واده کړی دي
هغه ته به ګوري دا واده څنګه شوی. روټۍ ور کړې ده، ولیمه ور کړې ده. ولیمه څه ته وایي؟ اول خو د ولیمې په تعریف ځان پوه. یو څو کسانو دوستانو ته روټۍ ورکول دې ته ولیمه وایي. حضرت علی واده چې د پیغمبر د لور سره وشو، ولیمه یې څه وه؟ دوربشو ټوکړه روټۍ وه، پې د پاسه یو یو کجوره وه. دا د حضرت علی ولیمه وه. دلته دروبجنې د زوی واده دی صاحبه چې ګورې دا کوچی زامن د 200 روپو ګنټې روانې کړي. کور دې وران شه چې وران دي شي، د 50 روپو وریجې به خورې او 200 روپو ګنټه وړ. حکومت ته وګوره که خدای پاک هلاک کی، سټیټ بینک کې د روپۍ لوټونه ورکوي نه، په روپۍ لوټونو باندې یو د 100 کاپۍ د روپۍ د لوټونو په 140 140 سټیټ بینک نه خرڅي. ولی چا په دې دغو کې لګي دا ګنټو کې لګي چې د ورځې ګورې صاحب دا هلکان ګنټې بیا روانې کړي. دغه وریجو له به تاسو هم نن در کې ډېر تلي خوړلي به مي، که خدای هم پې په دستونو کې. تاسو وایئ په ایمان چې په دې زمانه کې دا ودونه د دې قابل دي چې سړی ورشي او روټۍ پکې وخوري. غول خوراک ښه دی چې غول چېرته غول درې ته ورشي او د دې ټول صوبه سرات غول پکې پراتی او هغه ویې خوري، د دغه وریجو نه غول خوراک ښه دی. ولی تا د پیغمبر د سنتو خلاف وکړو. پیغمبر وی من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده فإن لم یستطع فبلسانه وإن لم یستطع فبقلبه. یو گناہ دی وکتا په لاس منی کا، په لاس نشي کوله په جبه ورته وایا، په جبه هم نشي کوله په زړه کې ور سره قطع تعلق کا ورزما. په دې دریو کې د پیغمبر په حدیث د تھرو آؤٹ قوم پاکستانی په یوم ایمان نشته. د معتبرو واده په نشترحال کې چې التور خلاصي سره د خزو، د معتبرو واده چې په انټرکان هوټل کې وی التور خلاصي سره د بیگماتو، د غریبانو واده چې التور خلاصي. په دې حدیث د پیغمبر د مسلمان عمل ماته وخایا، د شیخ عمل پی نشتا، د اجی عمل پی نشتا، د مولا عمل پی نشتا، د سوټی صاحب عمل پی نشتا، د پیر صاحب عمل پی نشتا. دا حدیث به په پیغمبر د پیغمبر دا ټول قوم په قیامت کې راټینګ کړي کنه. ها څنګه اوریجو ته به تاسو ټینګ څنګه شي؟ لا پکې आवाज وکړي شیخ صاحب لګا دیګ غوخه راوړه، دا دیګ غوخه خو لګا نرمه می کنه. ای خړ سیلابم یوسا دی حدیث تا گورا دا مهدنا الصراط المستقیم. من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده. ټول کله او مالت پر ټول شي چې کور دیوران شدا کار مکوا، چې نه منی ویني سي، چې نه شي نیوه په جبا وای نه ټول مالا او ټول کله ته بایکاټ وکي. مو ورځي چې دی ګونه ورته خاصي او سپوته واچي او بکای داس چا کړی دي تر اوسه. ما تاسو کوی چې تو عدالت د یاره جی کارت مې در لګل تر نه ما څه کار زنه د زوی عدالت سو کرا غواړم او نه چاله ورزما
نه د لور واده له څوک راغړم، د لوڼو وادونه کورې د میردین جماعت شه د ملا د لور واده کارڈ چاپ کړي. میری دختر کی شادی ہے اور اپنی نیک دعاؤں سے راشی رسخت کئی. راشی وی دا لور میں بیگاله رسخت کئی چه خدای دی بیخ بنیاد بیڑا دی غرکش. د لور واده کارډونه او خلق ولا راغختل د سړی ځامن یې که د سپي. نو دا ستاسو ملک دی او دا ستاسو وطن دی او دا ستاسو معاشره ده. زمونږ عمر خو پته نشته چې ګنټم نور پاتې دی او که نه، هېڅ پته نه. مونږ عمر تیر شو، خو اسی خدای ته او د خدای هغه لویې ورځې ته وګورئ، سرونه دي در پورې، کاڼي در پورې نه دي تړلي. لږ په دې معاشره کې سوچ وکئ چې دا څه کېږي. دا ملک او دا قوم کم طرف ته روان دی؟ دا زمونږ ښځې او لوڼ او زامن کم طرف ته روان دي؟ د خدای هغه لویې ورځې ته وګورئ، لږ سوچ وکئ چې دا څه کېږي لګیا دی. مونږ ته څه پکار دي؟ دې ته سوچ وکئ. هغې نه پس بیا په مونځ کې اهدنا الصراط المستقیم وایئ. که نه دا اهدنا الصراط المستقیم ټکی کټ کئ. اهدنا الصراط المستقیم دا معنا دا چې یا به د لاس جهاد کې او یا به د ژبې جهاد. پلاس زور در کې نه د یزیدو بادشاہی وي، نو د ژبې غذا بکې په ژبه به وی چې او قومه تبا کېږئ، او قومه هلاک شئ، تبا کېږئ. دا څه کوئ؟ دا حاجي محمد امین صاحب دی خدای وبخي، هغه به وی تسبیح پلاس کې په جمعات کې ناستل خو خوند کوي. تسبیح پلاس کې په جمعات کې ناستل خو خوند کوي، لیکن تورا پلاس کې په میدان کې ودرېدل ډېر خوند کوي. تسبیح پلاس کې په جمعات کې ناستل خو خوند کوي، لیکن تورا پلاس کې په میدان کې ودرېدل ډېر خوند کوي. جمعات کې ناستا او تسبیح راغستله، اوږده اوږده نفلونه کول، دا خو هر څوک کولی شي، لیکن تورا پلاس کې په میدان کې ودرېدل ډېر خوند کوي. توره راوباسه او میدان ته راوځه چې بدبخت قومه تباه کېږئ. لګیا دې نه یریږئ چې کلي وطن کې د چا واده ته لاړ نشي یا مړی ته مړی ژوندی به در سره خلق پرې. د دوی د خدای مړی ووایي، د دوی د خدای هغه ژوندي ووایي. زه نه درځم ستا واده له، ته زما واده له به نه راځې، خدای دې کور روان که چې را نشي. زه د واده چاته ویم نه، نو ما له راځي څه؟ زه د مړي چاته ویم نه. بل کال زما تر مړو تاسو د جماعت کې څوک ته خبر یې؟ دومره مې هم نه دی ویلي چې دعا وکړئ زما سکه تر مړ دی چې خدای وبخي. په تاسو مې دوام نه ده کړی. 2 میاشتې مخکې مې سکه د تر ښځه مړه وه، تاسو خبر یې؟ مسکلي ته لاړم او کوتې مو کنستو ورخښم، زه خپل کار کوه. دغه چل مې تر سره مو نه دی بالا ماڼۍ کې څوک خبرو، نه د مالت کې څوک خبرو. بس ټلیفون راغی، زنانه مې ځان سره واغستې، ورنم خلاصې مې مړو مړو خبردار. د مړي خبر ګرځول خلاف سنت تھی. چٹھے رولی مولانا بجلیگر کو مطلع کیا جاتا ہے کہ پلانے مر گیا، خوش ہوچے مر گیا. وَيَكْرَهُ إِعْلَامُ الْمَيِّتِ،
فی الاسواق والمحلات د مړي خبر ګرځول چې دی دا مکروه تحریمی دی، چې د مړي خبرونه به په ریډیو باندې او په ټلویزیون باندې او په اخبار کې فوټو ورکی او اخبار کې بیان ورکی پلانې مرګي نه. بس مړ شو، دومره خلک خبر که چې قبر وکني او یو څو کسه جنازه وکړي. اوس په جنازه کې ولاړې بل ورځ دلته یو جنازه و پکې ودرېږي، خلک را روان دي ودرېږي، خله دې د مرګ په ناره ټپه شپ ولاړې دیم خلک ستړي، هر سړی پکې خپلې ننګبرې جوړوي. بیا دا شیخان پکې چغې صفونه سم کوي، بډې ووهئ بډې ووهئ، بډې نه پرتوګ وباسئ وایي پیښتې وزه چې وزه بالکل د سړیتوب د کتاره دا قوم وت نه مړی د سړیتوب دی او نه ژوندي د سړیتوب. په ولاړې او زما خو خپې خوږېږي په ولاړې هلاک اورېږئ را روان دي اورېږئ. تاسو وخورئ قرآن په دا جومات کې چې ناست دي، تاسو د خدای دیر سپارې قرآن ووئ چې د څومره مړو جنازې تاسو کړي دي. ستاسو په دې اړه کې درد پیدا شوی دی چې خدای دې مړي سره به بېګاله څه کېږي شوی دی. سیده کوتک شا غوندې ولاړ یې چې دی جنازې کوي د مړو، والله که دغه امام هم پیدا شوی ورشي دې کوټګۍ کې د دې جومات امام به ناست دي راویې باسي. تاسو پوه شئ دلته نری درد چې پولیس سړی ونیسي دومره منډه دیم خپل مړي پسې والې ده چې د سره به بېګاله څه کېږي. پولیس خو به هم نیولي را نیولي یې که دومره منډه دیم والي ودرېږئ، خلک را روان دي، جنازې نه یو نخره جوړه شي. بیا چې جنازه وشي کېنئ وروره کېنئ ټول کېنئ، دوا ورته دوا تاسو د خدای او قرآن بیا ووئ چې هسې ملا سوچت کړي که دلته څه درد وي چې یا الله دی به بېګاله تا ته پیش کېږي معافي ورته وکړه دا درد ویړه کې ټول ونه او دعا ورته وکړئ چې خدای پاک یې وبس. دا لفظ صرف په دې ژبه یي که د دغه ځای نه ښکته مي. او زه چې ورته دوا کوم چې دوا وکړي چې خدای پاک یې داسې کړي دغه ته هم ګورم غوټې ته چې غوټه یې غټه ده که نه صابون ډېر دی که لږ دی. نه زمونږ مړي او ژوندي چې دي دا د مردودانو دي. مردود مو یا مردود ته نه فیت یا نه درود وی مردود مړ شو نه دعا او نه پی درودو او مرګ څنګه او دلی کا راجا مویا کوئی رونے والا نہیں. مرګ ممداد اهدنا الصراط المستقیم لارې نه یو طرف ته یې. والله العظیم که تاسو خدای پری په خدای قسم زبر په خپل زیرانی ولې چې لوی لوی غرډانګې به دیواله مخکې کېږه دوزخ ته او تاسو به په خپل زیرانی ولې